جی مفتي صاحب محترم یو اهم سوال دی د اکثر له په لیدلو کې راځي چې اکثر له دا کم ځای کې مړ وشي چې که نه نو خلک د جنازګاګانو کې یا داسې پادیرو کې چې کم داسې خوشیزي وي پای کې خلک جنازې کوي او د اسکات دپاره خلک صابونونه راوړي ایصال ثواب هغه دپاره ایصال ثواب دپاره مخکې پروګرام کې ویلي درته که نه چې ګوره چې هیله اسقاط ته دې دپاره کوي چې زه مړي ته ثواب ورسوم که دا نیت دې وي نو په دا کم مروجه هیله اسقاط کې ته مړي ته ثواب نه رسي او الټا ته ګناه ملوي دا طریقه یې غلطه ده چې کومه خلکو وکړي که ستا دا مقصد وي چې هغه نه لمنځونه قضا شوي دي یا روژې کله قضا شوي هغې به حساب کوې مستقله هغې پیسې به ورکوې کمې به نیز یا پوره اوس خو مخکې خو پیسې کمې وې دا طریقې وې خو نن سبا چې کوم مروجه طریقه د ایصال ثواب دا ټیک نه ده ایصال ثواب دپاره چې ته مړي ته ثواب رسوې نو ته داسې ثواب ورته ولې نه رسوې خپل مړي ته چې هغه ثواب د دپاره څه شی وي ذریعه د نجات نه وي د تر قیامته پورې ورته رسي ته به مړ یې ته پلار دې دی مور دې دی نیا دې ده نیکه دې ده چې زوی دې دی چې څوک مړ شوی دی نو ته به هم مړ شي تا مرګ نه بعد به هغه ته د ثواب راسي د یخوالې به ورته رسي نو هغه ایصال ثواب دپاره ما درته طریقه ښودلې ده چې هغه وکړئ دا علما کرامو دپاره د کتابونو بندوبست وکړي نن سبا مهنګایي ده تیر کال تاسو ته ما ویلي وو نو تاسو ځینې خلکو زموږ چې دا شپږ کسان فارغ شوي هغو ته عربۍ کتابونه تاسو اخیستي وو اوس د نوي کال کې کسان داخل شوي دي چې هغو سره کتابونه نشته او داسې عالمان دي دلته کې موږ سره موجود دي چې هغه به 15,000 تنخواه کې خپلو ماشومانو ته وړه والي که کتابونه والي کتابونو د وجې نه علم ته پاتې کېږي یو کتاب په 15,000 په 10,000 روپۍ دی نو تاسو له پکار دي چې ایصال ثواب کوئ خپلو دپاره نو تاسو ته زمونږ نمبر په ویډیو باندې راشي نو تاسو خپل ایصال ثواب دپاره خپلو مړیو دپاره خپل ځان دپاره ایصال ثواب ته چې مړ شي تاسو پسې بچي ایصال ثواب نه کوي په خپل ژوند باندې ته کتابونه هدیه کا مونږ به درته نمبر وښیو په هغې باندې رابطه وکړه تا ته به کتابونه راواستوه تاسو والا کتاب چې دی هغه به څومره قیمت تا چې ویلي ما ته کتاب پکار دی هندیه مثلا هغه 6,000 روپۍ ده هغه بل چې د اردو والا کتابونه دي عربی والا دي چا سره چې څومره توفیق د مونږ طلبای کرام علما کرام دي ته کتابونه والی دا ایصال ثواب وکړئ سقطونه چې کم دي په دې تاسو ته ثواب نه میلویږي مروجه سقطونه یا تاسو سره قرباني چې کومه واجبه ده او هغه نه خو به خامخا کوئ دې نه علاوه ته داسې قرباني کوئ د ثواب والا نو بهتره دا ده چې نفلي قرباني کوئ نو پیسې د طلبای کرام علما کرامو ته راولېږئ چې هغه کتابونه والي صدقه جریه به وي تاسو ته په قبر کې به ثواب روان وي ودرېږي به نه مخکې تاسو زموږ طلبای کرام علما کرامو سره امداد کړی و هغه فارغ شوي دي نو پته نه لګي چې قیامت کې به درته پته ولګي څومره ثواب تاسو ته رسي خپل کار دپاره هم ایصال ثواب کولی شي چې دنیا یو کار دی هغې دپاره ایصال ثواب وکړي کتابونه والې طلبای کرامو ته ستا په کار کې الله برکت واشي لارې دې بندي الله درته کلاو کړي بیماران دې الله روغ کړي نو تاسو به دارالافتا دپاره رابطه وکړئ دې علما کرامو ته تاسو کتابونه والئ اردو کتابونه د عربی کتابونه ګران دي دا علما کرام غریبانان امامان دي دا خپل ځان ته رزق نشي پیدا کولی کتابونه به څنګه پیدا کړي علم ته پاتې کېږي ستاسو په وجه چې علم حاصل کړي نو دا به تاسو دپاره صدقه جریه وي ستاسو اولاد دپاره وي ستاسو مور و پلار دپاره وي او مونږ دعا کوو چې یا الله چې دې علما کرامو سره چې څوک هم تعاون کوي ته ورسره یا الله تعاون وکړې ته دنیا آخرت عزتونه یې نصیب کړي په هر ملک کې مسلمانان دي هغه د خپل وطن ته سالم و غنیم الله راولي ټول مقصدونه د هغو هم پوره کړي چې د دې طلبای کرامو امداد څوک کوي الله د هغو